الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله پاک انسان د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کو. الله انسان له په تمام مخلوقاتو کې ډیر ښکلی شکل او صورت ورکړه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. او بیا په تمامو کائناتو کې الله پاک انسان له ډیر زیات لو عزت ورکو. ولقد کرمنا بنی آدم. ځکه انسان په کائناتو کې مخدوم دی او دا هر سره د انسان د پاره خادمان دي. من کنور ته وګورو د انسان خادم، من کستور او سپوږمۍ ته وګورو دا د انسان خادم، کشپا ورځ ته موږ وګورو نو دا ټول د انسان خادمان دي او انسان د دې لپاره مخدوم دی. او بیا الله تعالی پر انسان باندې انتهایی خفه کیږي. الله دا نه غواړي د انسان ته تکلیف ورورسي او نه الله دا غواړي چې خپل انسان لا سزا ورکي. د دې انسان د بخلو د پاره الله تعالی قسم قسم بهانه ګوري چې په ست طریقې سره زره د انسان مغفرت وکم، چې په ست طریقې سره دا انسان جنت تتلو ولا جوړ شي او د جهنم نه بچ شي. دا غیر پاره تاسو دا الله په فیصلو باندې لغور وکي. انسان چې کله یو نیکی وکي نو الله پاک دغه یو نیکی کم از کم یو پلس باندې بدلی. ستا یو نیکی یو نه لیکل کیږي او کم از کم چې یو پلس باندې بدل شي نو زیات و نزیات چې کم دی دا غیاړو حساب نشته. والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. الله پاک به حساب چې کم دی نو سیوا کوي. د دې نه پته ولګی دا چې الله درې انسان بخلو د پاره بهانه لټای او بیا چې کله دا انسان ګناه وکي نو بیا خو پکار داوا چې نیکی ستا یو نه لیکل کېږي یو پلس باندې لیکل کېږي، بیا ستا بدیوم یو پلس باندې لیکل شوی. الله چې کم دی نو بدی یو پلس نه لیکي بلکې بدیوم یو په یو باندې صرف ولیکي. او بیا د الله تعالی رحم ته وګوره چې د دې انسان د مغفرت لپاره څه قسمه هیلې او طریقې چې کم دی نو لټای. روایتو کې راځي چې کبه بدی یو په یو باندې لیکل کېږي نو الله فرشتو ته حکم کړی چې دا به فوراً نه لیکي. د دې انسان په اوږو باندې دوه فرشتې ناستې کرامن کاتبین، یو د انسان په ښۍ اوږه باندې چې هغه د انسان نیک اعمال لیکي او یو د انسان په ګس اوږه باندې چې دا د انسان ګناهونه لیکي. الله د ښۍ اوږه فرشته امره او مشرج کندینو ګرځولې ده، د ګس اوږې فرشته ماموره ده. کله چې انسان نیکی وکي نو د ښۍ اوږې فرشته فوراً ولیکي ځکه دا په خپله باندې امره ده او امیر د چا نه تپوس نه کوي. خو کله چې دا انسان بدي وکي نو بدی خو یو په یو باندې لیکل کېږي، خو بیا هم د ګس اوږې فرشته
دار خیو گیوالا نه تپوس کې امیر صاحب دې انسان ګناه وکړه وی لیکم امیر صاحب ورته وی لږ صبر وکړه ملي کله شاهد دې توبه وباسي نو بیا به د عمل نامې نه ورانې لږ صبر وکړه بیا یو شبه پس بیا تپوس کوي چې لږ ساعت پرې کې تیر شه امیر صاحب توبه ونه ایسته وی لیکم لږ صبر وکړه چې کله ښه ډېر ساعت تیر شي بیا ورته ووایي چې د دې انسان نه خوا ګناه هېره شوه دی خو اوس توبه نه وباسي هغه ورته وایي وی لیکه خو که د توبه وویسته نو بیا به یې فورا ورانې او یو روایت کې داسې راځي چې کله انسان ګناه وکړي نو لا فرشته یې نه لیکي تر هغه وخته پورې نه لیکي چې دا انسان دویمه ګناه وکړي کله چې انسان دویمه ګناه وکړه نو دا فرشته هغه اولنۍ ګناه ولیکي بیا دا دویمه تر هغه وخته پورې نه لیکي چې دا انسان دریمه ګناه چې کم دی نو وکړي او بیا چې کله دویمه ولیکي نو بیا دریمه تر هغه وخته پورې نه لیکي تر څو پورې دی انسان څلورمه ګناه نه کړي بیا څلورمه تر هغه وخته پورې نه لیکي چې پنځمه یې وکړه اوس چې کله انسان څلور پنځه ګناهونه وکړي نو ظاهره خبره ده چې انسان به د دې په منځ کې چېرته نیکي هم کوي او کله چې یوه نیکي وکړي د الله د طرفه حکم وشي فرشتې دا ګناهونه ورته مه لیکه لږ صبر وکړه دله په یو اجر یو نیکۍ باندې زه لس نیکۍ چې کم دی نه ورکومه د پنځه ګناهونه کړي دي عملنامه کې ګناهونه ډېر بد لګي زه نه غواړم چې زما د دې بنده په عملنامه کې بدۍ لیکلی شوي خیر دی یو نیکي ده کړې ده د لس نیکۍ چې کم دی نو رسېدي تاسو ورته پنځه ولیکئ او پنځه په هغه ګناهونو کې کټ کوئ خو تاسو عملنامه کې ګناه چې کم دی نو مه درج کوئ دا الله تعالی څومره لوی رحم دی پرې انسان باندې الله چرته رانه غواړي چې زما را انسان دې زه په عذاب باندې کم زما را انسان زه جهنم ته ولېږم الله چې کم دی پرې انسان باندې ډېر سخت خفه کېږي کله چې حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته چې کم دی نو 9.5 کاله تبلیغ وکړو 9.5 کالو کې اتیا کسان یا 2 کسان یعنی رسولو نه کم مسلمانان شو او بیا نوح علیه السلام ته د الله د طرفه د وحی په ذریعې سره دا خبر میلاو شو چې نوح علیه السلام کمو کسانو چې ایمان راوړی هم دقه دي نور خلک ستا په قوم کې ایمان نه راوړي حضرت نوح علیه السلام بد دعا وکړه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الله په مخ د ځمکې باندې د کافر کور چې کم دی نو مه پرېږده الله د حضرت نوح علیه السلام بد دعا او خیرې قبول کړې ځکه نبی چې کم دی دا د الله نازولی او نازبینی الله دغه خیره او دعا چې کم دی نو دواړه قبلی د نوح علیه السلام په خیرو باندې الله قوم باندې چې کم دی نو طوفان راوس قوم مکمل طور باندې تباه شو ما ګوره الله پر خپل بنده باندې څومره خفه کېږي کله چې حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ نه راکوز شو قوم مکمل طور باندې هلاک شوی تباه شوی دی حضرت نوح علیه السلام ته الله فرمایل اے نوح علیه السلام تا خو تر اوسه پورې تبلیغ کوو هغه قوم خو ټول هلاک شو ختم شو وست فارغ ناسی تا ته یو کار خیب هغه کار دارې د خټو نه اوس کنډولي جوړ کا حضرت نوح علیه السلام خټه واغېږله د هغې نه چې کم دی الله په حکم سره کنډولي تیار کړل د کنډولو نه پس هغه کنډولي سره کړل چې کله بالکل تیار شول او کله بالکل د هغې نه فارغ شو الله تعالی نوح علیه السلام ته حکم وکړو اے نوح علیه السلام وس یو لوړ رواله او دغه کنډولو ته ورسه دا بالکل چې کم دی نو ریزه کا حضرت نوح علیه السلام دا الله د حکم تعمیل خو وکړو هغه کنډولي مات کړل خو بیا خپه ولاړ دی چې په دې باندې خو ما ټیم خرچ کړو په دې پسې ما خټه راوړې وه ما خټه غېږلې وه بیا مې په هنر سره په ډېر وخت کې دا کنډولي تیار کړل د هغې نه پس مې سره کړل کله چې تیار شول زما رب ما ته چې کم دی نو حکم وکړو اے نوح علیه السلام کنډولي مات کا الله نوح علیه السلام ته وایي اے نوح علیه السلام خپه معلومیږي څه وجه ده رب خپه ځکه ما په خپلو لاسو باندې دا کنډولي تیار کړل
او کله چې ما سره کړل برابر شل رب تا حکم وکړو دې ته وس لوړ ونه صدا ټوک ټوک کا ما کندولي خو ما کړل زکه ستا حکم خو ما په خپل لاسونو باندې تیار کړو ډیر زیات په خپه شوم الله فرمایل نو علی السلام ما تا ته دا خبر واځوله څنګه چې تر خپل لاسو کندولو باندې خپه شي ما دا انسان د خپل قدرت په لاسونو باندې تیار کړی خو تا چې کله رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ما ستا خبره کته ونه غرزوله ما دغه انسان چې کم دینو هلاکو څنګه ته خپل جوړ کړو کندولو باندې خپای دا سیزر خپل قدرت په لاسونو باندې په تیار کړی انسان باندې چې کم دینو خپه کېږم نو الله په انسان باندې ډیر زیات خپه کېږي الله د انسان د مغفرت د پاره بهانه چې کم دینو لټای رمضان مبارک ته وګوره اے انسانا یو لسمیاشت کې بتا ګناونه کړي زدا نه غواړم چې تمال قبر تراشي اخرت لراشي استعمل لامر ګناونه نډکای زتا دراسي بهانه ګورما اے انسان دې کې نوافل کوا زبې په فرض باندې بدلوما سبا ورځې کستار فرض حساب ما شروع کو ستا په فرض کې کوتای راوتا د دې نوافلونو به ز پورا کوما زکه دا نوافل ما په فرض باندې بدل کړل اے انسانا اے مسلمان پرې کې فرض ادا کوا ستا یو فرض زپاو یو باندې کم دینو بدلوما د دین پته ولګیرا چې الله د انسان د مغفرت د پاره بهانه لټای رمضان مبارک سراسر د الله چې کم دینو رحمت دا انسان پښمنی تپاسی الله په انسان باندې رحمتونه راوري ملائک چې کم دینو د الله نه د رحمت دعاګانې غواړي دا انسان روزه چې کله نسی الله چې کم دینو حشرات الارض دغه شان د عرش عاملینو پرشتو ته سمندر کې میانو ته الله د عرش نگیر چاپیر پرشتو ته حکم کوي کانو بوټو ته حکم کوي اے حشرات الارض اے د زمکی نباتاتو اے د سمندر میانو اے د اسمان پرشتو زما دی بنده زما په حکم باندې خراس ساک چې کم دینو پرې خورو تاسو ردیو په دعاګانو باندې امین وای تاسو ردیو د پاره چې کم دینو مغفرت دعاګانې غواړي د دین پته ولګیرا الله پر خپل انسان باندې سمره چې کم دینو مینده الله دا نه غواړي دا انسان جهنم ته چې کم دینو دالار شي خدا نه خواسته یو انسان داسي رمضان مبارک میاشت سراسر خیر الله چې کم دینو پچل ول باندې د دې انسان ګناونه معاف کول رنگ رنگ طریقو هلو سره چې دا انسان ماتره نږدې شي کچرته کې دا انسان بیا هم چې کم دی رمضان مبارک کې ګناونه نه پرې خو دی اخیرنه عشره ده اخیرنه عشره شروع شو رمضان مبارک اخیرنه لمحات زمون سره پاتري ک یو انسان مجرم بیا هم چې کم دین خپل جرمونه پر رمضان مبارک کې نه پرې خو دی اخیرنه هر بر انسان سره وسم موجود را الله قرآن کې فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے پیغمبرا زما بندگانو ته وایا چې اے بندگانو اے هغه بندگانو چې په ځان باندې ظلم کړي ګناونه وکړي لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منع امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله انسان ته ټول ګناونه چې کم دینو معاف کوي مې اخرنه عشره شروع شو نن خلق اعتکاف تکیناستل اخیرنه عشره د شمار یو سو ورځې زمون سره د رمضان مبارک پاتې شي وزدي کې مسلمان لسا عمل پکار دی دی کې مسلمان له یو عمل پکار دی چې د پښمنی په ټیم باندې پاس او رب ته توبه او استغفار چې کم دینو کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مشترکه خیره کړي وا چې هلاک او تباہ او برباد دي شغه انسان داغه په زندگی باندې د رمضان مبارک میاشت رااله جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیره کړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غون تاسو په غیب باندې امین ویلو زمونږ استاد او په اخرنه عشره کې رب ته کم دینو توبه استلی استغفار بکولی رب آسینا زما د خلین داس کلمات ہوتی زما روجی د قبولیت درجه ته نه رسیدلی رب زما د خلین داس کلمات ہوتی زما تراوی او ختمونه د قبولیت درجه ته نه رسیدلی ان الله یغفر الذنوب جميعا
الله تمام ګناونه انسان ته معاف کوي خوا کرا ګناونه ډیر زیات لوی ولې نه د ځمکې نه لوی ولې نه اسمانونو نه لوی ولې نه د عرش نه چې کوم دی نو لوی ولې نه ځکه د الله رحمت درې ټولو څیزونو نه لوی دی نو الله ته استغفار کوئ توبه چې کوم دی نو د خپلو ګناونو وباسئ الله هر قسمه ګناونه انسان ته چې کوم دی نو معاف کوي او د هغې سره سره الله د هغه انسان نه ډېر زیات خوشحالیږي کم یو انسان چې رب ته چې کوم دی نو توبه وباسي الله د هغه انسان سره محبت شروع کی ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله چې کوم دی د توبه کوونکو سره محبت کوي الله د پاکو خلکو سره چې کوم دی نو محبت کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی را رسول الله مبارک فرمایي زما رب چې کوم دی دا انسان ډیر زیات خوشحاليږي کم یو انسان چې په سفر باندې روان دی د هغه انسان سره چې کوم دی نو یو اخره په هغه اوخه باندې چې کوم دی هغه خراس خاک چې کوم دی نو دا بار کړی دی د ځنګل په منځ کې روان دی د دنه اوخه وترې دا وتښتېده هغه انسان و سوچ کوي چې ربا اوخه خو زمانه لاړه دلته خو رسکو د پاره اوبه نشته دلته خو خوراک چې کوم دی نو نشته اوخه زمانه چې دی نو دا وتښتېده اوس زه چې کله واپس زم خپل علاقې ته نشم تللی مخکې که زم زمانه کورونه ډېر زیات لرې دي په هغه ځای باندې دی د یوې ونې د لاندې نه چې کوم دی نو سملاستو د ده سترګې ورالې دی پریشانۍ ویوړ غم کې چې کوم دی نو دی وده شو ناڅاپه د ده سترګې چې کوم دی نو وغړېدې وایي که ته اوښی سر ته چې کوم دی نو ولاړه وه اوښه باندې بار اوس هم موجود دی خوراک هم دی څښاک هم دی دی ډېر زیات خوشحاله شو د خوشحالۍ د وجې نه د ده ژبه چې کوم دی نو خطا شوه سبقت لساني ته وشوه د دا خبره کوله چې اللهم انت ربي وانا عبدک خدای ته زما رب او زه ستا چې کوم دی نو بنده یم خو د ده نه ژبه خطا شوه سبقت لساني وشوه دوی اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته زما بنده او زه ستا رب یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د هغه ځنګل د هغه انسان نه چې د هغه اوښه بیا دوباره چې کوم دی نو را بیا منشه د هغې نه زیات الله خوشحالیږي په هغه باغي انسان باندې چې همیشه لپاره د رب سره بغاوت کړی همیشه لپاره د رب مخالفت کړی دی د شپې په سیسه کې راپاڅېدو رب زه خپلو جرمونو اقرار کوم رب زه خپلو جرمونو اعتراف کوم رب زه په خپلو کړو باندې ستومانه او خفه یم رب ستا نه چې کوم دی نو مغفرت طلب کوم الله فرمایي یا رسول الله دا انسان زه ښه پېژنم د زمانه بغاوت کړی دی د چې کوم دی نو ټول عمر زمانه فرماني کړې ده اوس د ده په ګیر او سر کې سپین ولګېدل نن د شپې په سیسه کې پاڅېدلی دی ما ته جړه او پریاد کې لاسونه پورته کړي دي یا رسول الله د ده لاسونه خالص زه نه کنلېږم ما ته د ده د سپینو ډکو نه چې کوم دی نو حیا راځي هغه انسان چې ټول عمر په جرم کې تېر کړی دی یا رسول الله هغه انسان ته زه ټول جرمونه چې کوم دی نو دا معاف کم نو الله دا نه غواړي د خپل بنده له چې کوم دی نو سزا ورکړي زمونږ د رمضان مبارک میاشت په غفلتو کې یقینا چې تېره شوه زمونږ سترګې چې کوم دی نو صحیح نه استعمالیږي زمونږ غوږونه صحیح نه استعمالیږي زمونږ ژبه چې کوم دی نو صحیح نه استعمالیږي کاش چې زمونږ روژې یا به د قبولیت درجې ته رسېدلي یا به نه زمونږ تراویح عبادات به یا د قبولیت درجې ته رسېدلي او یا به نه زمونږ سره اخرنۍ حربه په دې اخرنۍ عشره کې چې کوم دی نو رب ته توبه ایستل ده او استغفار کول دي پېشمني ټیم باندې پاسې تهجد وکئ 2 رکعاته رب ته چې کوم دی نو د خپلو جرمونو اقرار وکئ رب د رمضان مبارک میاشته ستا رحمت لاندینی اسمان ته راکوز شوی د شپې رب زه خپلو جرمونو چې کوم دی نو اعتراف کوم څنګه توبه چې کوم دی الله تعالی دې امت له داسې یو عظیم څیز ورکړی دی چې دې ته هېڅ یو ګناه هم چې کوم دی نو دا نه ټینګېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی مشهور روایت دی رسول الله مبارک خپلو صحابو ته چې کوم دی نو فرمایي صحابو ستاسو نه مخکې بني اسرائیلو کې یو قاتل چې کوم دی نو تېر شوی دی هغه قاتل 99 مرګونه کړیو یو کم 100 مرګونه چې کوم دی نو دا کړیو راغی خلکو پسې ګرځېدو ما ته یو کس وښی یو عالم راته وښی زه ورشم د هغه نه د مسلې تپوس وکم ما خو یو کم 100 چې کوم دی نو مرګونه کړي د یو کم 100 کسانو چې کوم دی سر قاتل یما چې ما به زما رب معاف کړي او که نه کړي ما توبې ته هېڅ یو جرم چې کوم دی نو دا نه ټینګېږي مسلمانه پښمني په ټیم باندې پاسه رب ته چې کوم دی خپلو جرمونو اعتراف وکړه ربه ما
ما ته بل در نه معلوم سوا ستا د در نه. رب په خپل جرمونو باندې اقرار کوم، رب زما توبه را آینده لپاره عزم کومه، زه به جرمونه حد الوسع چې کوم دی نو نه کوم. هغه قاتل لاړ خلکو ته ماته و علم وښی، خلکو ورته تعلیم ونه خو راهب ورته وخو. راهب چې کوم دی نو بزرګ او پیر ته ویلی شي. د راهب خواله هغه قاتل ورغی، قاتل راهب نه د مسلې تپوس کوي. راهب ستا خواله رالم یوې مسلې تپوس دپاره، وی وایه څه مسله ده؟ ما یو کم سل چې کوم دی نو قتلونه کړي، رالم ستا نه د مسلې تپوس کوم، زما رب به چې کوم دی نو زما جرم معاف کړي که نه؟ اگر راهب ورته وایي رب چې کوم دی نو ستا جرم نه معاف کوي، رب ستا دا توبه نه قبلوي، ځکه تا یو کم سل مرګونه چې کوم دی نو کړي. هغه قاتل په جوش کې راغی، په غصه کې راغی، توره یې راواغسته، هغه راهب یې هم قتل که چې زما رب ما جهنم ته لیږي، بیا تا زما وسله چې کوم دی نو ماته کړه. زه خو ستا خواله په یو جذبه باندې راغلی وم، زما جذبه چې کوم دی نو تا ماته کړه، زه دې توبې ته پرې نه ښودم، وره چې زه سل کسان چې کوم دی نو پوره کم، هسې هم جهنم ته ځمه. هغه قاتل په زړه کې څه وخت پس بیا رالل چې یاره د چا علم نه تپوس کومه، اخو عالم نه یو بزرګ او راهبو چې زما رب به چې کوم دی نو ما معاف کړي او که نه. خلکو ورته یو عالم وخو، لاشه عالم نه تپوس وکړه، هغه به تاله د مسلې حل راوباسي. څنګه چې هغه قاتل د سلو کسانو لاړ د عالم خواله، عالم ته وی د یو مسلې تپوس له راغلیم، څه مسله ده؟ ما چې کوم دی د الله تعالی سل انسانان قتل کړي پر خپل لاس باندې، زه د سلو کسانو قاتل یم. نن رب ته چې کوم دی نو د خپل جرم اعتراف کوم، رب ته توبه وباسم، زما رب به ما معاف کړي او که نه؟ هغه بالکل د رب معاف کوي. ستا او د رب په منځ کې څوک مانع کیدی شي؟ خو زه تا ته یو طریقه ښیم، ته چې په کم کلي کې اوسېږې، دا د مجرمانو علاقه ده، دا د اجرتیانو علاقه ده. نن که تا توبه وایستا، سبا به بیا قتل ته مجبوروي. لاړ شه پلانې علاقه کې نیکان او صلحه اوسېږي، د دې علاقې نه سفر وکړه، هلته کې لاړ شه د نیکانو علاقې ته، هلته به توبه وباسې، بیا به ته چې کوم دی نو قتلونو ته نه مجبوره کېږې. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه سړی د خپلې علاقې نه روان شو، د لارې منځ ته چې کله ور ورسېد، د ده اجل پوره، اسرائیل علیه الصلاة والسلام راغی، د ده نه چې کوم دی نو روح قبض کو. یو طرف ته جهنم فرشتې رالې، بل طرف ته جنت فرشتې رالې. د جهنم فرشتو د جنت فرشتو ته وی اے د الله مخلوقه منګې جهنم ته وړو، ځکه سل کسانې د الله بندګانې چې کوم دی نو قتل کړي دي. هغه ورته وی چې دا د توبې په اراده باندې روانو. د جهنم فرشتې وایي توبه خو یې لا نه وه ایستلې، د جنت فرشتې وایي په اراده باندې روانو. الله ګوره، الله رحمت ته وګوره، د انسان د مغفرت دپاره بهانې لټوي. کاش چې دا انسان دی هم لږ په خپل قدر باندې پوهېدی، دی هم د نیمې شپې پاڅېدی، رب ته یې د خپل جرم اقرار چېرته کوې. داسې په غلطۍ کې هم چې کوم دی نو وکړو چې ربه د رمضان مبارک میاشت راله، زما سترګې غلطې استعمال شوې، زما ژبه غلطې استعمال شوه، زما غوږونه غلط استعمال شول، زما سوچ او فکر غلط استعمال شول. رب ستا نه چې کوم دی نو عفو طلب کومه. الله د اسمان نه فرشته راولېږله، یو طرف ته جنت فرشتې وې، بل طرف ته جهنم فرشتې وې. الله فرشتې ته وی لاړ شه فیصله وکړه، خو چې دا انسان درنه جنت ته لاړ شي، ګورې جهنم فرشتې درنه وی نسي. هغه فرشته راله د انسان په شکل کې، دواړه طرف ته فرشتو نه تپوس کوي تاسو په څه باندې جګړه کوئ؟ یو فرشتې موږ په دې باندې جګړه کوو، د یو کم سل بلکې سل چې کوم دی نو کسان قتل کړي دي، اوس دوی چې کوم دی نو جهنم ته نه پرېږدي، موږ یې جهنم طرف ته چې کوم دی نو وړو. د جنت فرشتو یې د توبې په اراده باندې روانو، خو توبه یې چې کوم دی نو لا نه وه ایستلې. هغه فرشتې فیصله داسې وکړه ځمکه چې کوم دی نو ناف کوي، که د مجرمانو طرف ته ځمکه کمه وه، د سفر چې کوم دی نو لږ کړو، بیا جهنم ته ویسئ. که هغه طرف ته ځمکه کمه وه، د نیکانو علاقې ته سفر د ډېر کړو، بیا جنت ته چې کوم دی نو ویسئ. لار د لږه والې وه، دی د جهنم مستحقو. الله ځمکې ته وی شابه راتاو شه، ځمکه چې کوم دی نو راتاو شه، هغه طرف ته زیاته راووته، هغه سیټ ته کمه راووته. د جنت فرشتو دغه روح چې کوم دی نو جنت ته ویوړ. پته ولګېده مسلمانه، الله ستا د مغفرت او بخښنې دپاره بهانې لټوي، ته هم چېرته په غلطۍ کې د نیمې شپې پاسه، پېشمنې په ټیم باندې پاسه. رب رمضان مبارک میاشت راله، تا زما د مغفرت دپاره بهانې لټولې، زما نه دومره همت ونه شو، ما خپل ځان په تا باندې چې کوم دی نو بخښلی وی. رب اخرنۍ عشره ده، رمضان مبارک یو څو لمحات پاتې دي، رب د خپلو جرمونو اقرار تا ته کومه. الله رحمت چې کوم دی نو ستا په انتظار دی. مسلمان رب ته لږه توبه وباسه. نمای د مسلمان
اخرنه کار به پریا شر کېدای د خپل جرمونو اقرار هر شپه پاسي پښمنی ته هر یو انسان پاسي یو دو سلور رکعت تهجد کوي رب ته چې کم دین استغفار کوي الله لوی نه لوی ګناه چې کم دین انسان ته معاف کوي وګوره عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو پیر راغې عمر رضی الله تعالی عنہ راغې مسجد نبوي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوي کې ناشته عمر رضی الله تعالی عنہ په زارزینا په جړه باندې را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر ولې جاړي یا رسول الله ما بهر په زارزه کې مسجد نبوي په دروازه کې یو نوجوان ولید هغه جوان جړل ما ته پته نه لګي چې ولې جاړي خو زما په هغه باندې رحم راغې زرا هغه جړه چې کم دین و جړولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره ورشه هغه نوجوان لګمال راولا کله چې عمر فاروق نوجوان راوس نوجوان جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کې ځوان ولې جاړي یا رسول الله زکه جاړم مجرم يم ما یو ګناه کړی را نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای ځوان څه ګناه کړي یا رسول الله مال حیا راځي ستاده مخې چې کم دین زه تاسو وېما زما په خپل باندې هغه جرم ناراضي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې د الله ته رحمت نه وستا جرم چې کم دین لوی نه لري دا تا کم جرم کړی یا رسول الله ډیر زیات لوی جرم میکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای د دنیا مقدار جرم بای یا رسول الله د دین هم سیواره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ک اسمانونو ور سره کې د دې مقدار بای یا رسول الله د دین هم سیواره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ک عرش ور سره کې د دین هم لوی دی یا رسول الله د دین هم زما جرم لوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ک کرسی ور سره کې بیام لوی دی یا رسول الله د دین هم زما جرم لوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځوان دارت وایا ستا جرم لوی دی کړه الله رحمت لوی دی هغه نوجوان یا رسول الله د الله رحمت وسیده زما جرم کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بیا ولید الله د رحمت نه مایوسی بیا الله ته استغفار ولې نه کې نوجوان لګرا ته وای تا جرم کم کړي یا رسول الله خلیل من راضی حیا راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای خیر دے بیان کا یا رسول الله زما غربت او ز غریبم ما مزدوری چې کم دین نشو کوله کم زی بمړې وشو ز کفن چور مر شپې بلاړم ما به قبر نه تختی لړکې ما به مړی نه کفن چې کم دینو پټکو ما به بازار کې خرڅ کو پاغي باندې مې خپل کور اخراجات چې کم دینو چلول یو پیران سوارو کې یو زنانه چې کم دی جوان العمر وفات شو زلاړم د شپې په تیار کې ما د غي د جسم نه کفن لړکو دا د رنگ ډیر زیات حسینه وا زه یو شبه چې کم دینو رفتار مې وک خو بیا شیطان چې کم دینو زه دوک کړم زلاړم قبر کې ما د غي بیزتی پمړې باندې چې کم دینو وکړه یا رسول الله زرا پاسیرم د غي د خوانه چې کله رالم زه مخ کې ګورم هغه زنانه د الله په قدرت سره را پاسېدلې ده ما ته مخ کې چې کم دینو به حجاب ولاړه ما ته اے نوجوانا پتا دومره سترګې پټوي ته د هغه رب نه چې کم دینو نه ریدې کم رب چې په دغه ټیم کې تا ته قتل ته د هغه رب نه تعالی حیا نه راتلا کم رب چې کم دینو د قیامت پر ورځ باندې انسان له جزا او سزا چې کم دینو دا ور کوي تا خو زه په داسې حالت کې قبر کې پرې خودم ته خو یو ژوندی انسان غسل به وکې زه به د قیامت پر میدان محشر کې د جنابت په حالت کې چې کم دینو پاسما د ټولو مړو چې کم دینو کفنونه اغوستري تا خو زه په قبرستان کې د مړو په مخ کې چې کم دینو به حجاب کړم یو طرف ته زمانه کفن ویوړ بل طرف ته زما چې کم دینو پمړې به عزت وکړه هغه جوان وای زماره خلینه و چغه وتا هغه زنانه زماره مخ نه غایب شه یا رسول الله د هغه دور نه چې کم دینو جاړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوي زماره مخ نه لرشه تعالی خو په کارداري مونږ تعالی اور در کو تاج کم دینو وسیزو هغه نوجوان خچو شروع کړي یا الله ستار رسولم چې کم دینو زما وسلو بیل الله زما چې کم دینو حوصله مات شو رب مات استاد در نسوا بل در نه معلوم رب پریاد وکم نو چاته وکم بل رب تا ته چې کم دینو پریاد کوم رب مجرم يم د خپل جرم اقرار اعتراف کوما ما په سلګو کې زندگی بسر کړه ناسا په جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یا رسول الله الله پتا باندې سلام وي سلام نه پس رب چې کم دینو تپوس کوي یا رسول الله انسانان تا پیدا کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا زوم الله پیدا کړي ما انسانانو الله پیدا کړي یا رسول الله رب تپوس کوي انسانان ل رزق تورکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماینا معلوم الله رزق را کوي انسانان له الله رزق ور کوي یا رسول الله دارا ته
فرمایا الله تپوس کوي که زما بنده جرم وکي هغه ته به معافي تکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه ما ته الله معافي کوي خپل بنده ته الله معافي کوي. یا رسول الله نوجوان لدی ولې زړه چې کم دینو مات کو په الله قسم دغه په خپل سلګو باندې په خپل اوخ باندې خپل جرم چې کم دینو انزلو ورشه زماره بنده الله فرمایي داسې وخندوا څنګه چې تا جوړول لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه هله نوجوان مال راولې نوجوان تعالی زیر لري تا د خپل جړاو د استغفار او د توبې په ذریعہ سره هغه خپل لوی جرم چې تا په خپل باندې ور اسمان نوم لوی دی د عرش نوم چې کم دینو لوی دی د کرسی نوم لوی دی الله چې کم دی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راولېګا ستا جرم چې کم دینو الله تعالی تا ته معاف ک. مې مسلمانا الله ستاره د دوه سترګو را اوخه اسیا بس چې کم دینو نزه کوي پرې دوه خو باندې چې کم دی د دوه ساس کو باندې الله ستاره شپې ته یو کال ګناونه ایزي کاش چې تلک په غلطۍ کې پاسې رې چې ربا زره خپل جرمونو اعتراف کوما رب رمضان مبارک زری حالات تور ون رسی رمضان وبخم ربا زما سره د توبې نه بل ساسره نشته د خپل جرمونو اقرار کوم رب زما په خپل جرمونو باندې چې کم دینو پیمانتیا او پریشانی دا رب ما ته معافي وکي. الله و انسان راشه ستا پر اتلو کې ټیم لګي زما رضا کول کې ټیم نه لګي ستا پر اتلو کې ټیم لګي زما بخنه کې چې کم دینو ټیم نه لګي. مې مسلمانانه اخرنیا شر شروع ده د رحمتونو شر شروع ده نور د غفلت خوبونه په ځان باندې حرام کا د شپې په سیسه کې پاس خپل جرمونو اقرار کو الله درته معاف کوي. توبه تا لوی نه لوی ګناه چې کم دینو دانه ټینګي نو مونږ تر خپل روجوم پترا مونږ تر خپل جبهم پترا مونږ تر خپل مزغوم پترا مونږ تر خپل سترګو غوګونم چې کم دینو پترا زمونږ سره واحد علاج چې کم دینو توبه را چې رب ته چې کم دینو خپل جرمونو لګي اقرار وکړو. اسنه د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیرو کې مونږ راشو اسنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیرو کې چرته مونږ راشو. مې الله د توبې په ذریعہ سره چې کم دینو لوی نه لوی ګناه معاف کړي په شرط درې چې دا انسان په غلطۍ کوم رب ته چې کم دینو توبه وباسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو چې کله د مکې نه مدینه طرف ته هجرت وکړو د مکې چې کم دینو مهاجرین به سوکو مکه کې تهر سره پاتري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه کې دریو اخوت او بایچاری چې کم دینو قائم کړه یو د بل چې کم دینو دا رور کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابه چې کم دینو رونه وګرځول حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ بل چې کم دینو ثعلبه رضی الله تعالی عنہ دا دوانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رونه چې کم دینو قائم کړل. یو صحابي چې کم دی یو رور چې حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تبوک لچ کم دینو jihad تلړ ثعلبه رضی الله تعالی عنہ چې کم دینو کور ته پاتې شو. حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ ورته رور ثعلبه زماره کور به خیال ساتي سودا به زما کور ته چې کم دینو راوړي دی وای خص سیدا کله چې حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تبوک لړ ثعلبه چې کم دینو دوا د خپل رور کور ته چې کم دی داغه دینی رور کور ته به سوداګان راوړي. یو پیر شیطان ورته وي چې دې چاو کې ته سودا ورکه لګ دن لغون ته تماشا وکا کې دې ستاره ورندار یوازې چې کم دینو خفای لګ چې کم دینو دا وینا څنګه چې په نظر ولګیرا شیطان رو رو در پسړه کې چې کم دی د ګناه ماده پیدا کړه د هغه خپل ورندارې د هغه دین رور چې کم دی رخصه د هغه بی عزتی چې کم دی به حجابي وکړه څنګه چې فورن به حجابي وکړه دا خبر زین کې یار ساتي انبیا د نبوت نمخ کې هم پاک د نبوت نورستم د ګناون نه پاک صحابو نه ګناه کیږي خو صحابو ګره خپل ګناه چې کم دی په الله باندې بخل لري الله چې کم دینو په ژوند باندې دیو ته اعلان کړی چې ما ستا جرم چې کم دینو معاف کو د خپل اوخ په ذریعہ سره خپل جرمونه چې کم دینو صفا کړي. ثعلبه چې کلا ورسته سوچ راغی چې رب دامي سو کړل دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما دینی رور کړو ما د هغه دین رور د کور عزت چې کم دینو دا ولټو لار زنګل ته تختیر التبه چغواله چې ربا زه یو ذلیل او مجرم یم رب خپل جرم اعتراف کوم رب زمانه چې کم دینو غلطی شوی را. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تبوک نه راغې د تمام خلکو رونه چې کم دینو استقبال تراوتی د حضرت سعید رضی الله تعالی ورور ثعلبه استقبال ترانغه د کور ته ورغه خپل خزینه تاسو کو زما دینی رور زما استقبال ته نه راوته خزي ورتوي هغه زما عزت تلاس را چولو تله زنګل ته تختیدل لري ال ترت جړاو پر یاد کئ د چې کم دینو فورن لار زنګل تا دی وی لاسونه دا سکړی سجده باندې چې کم دینو
رب ته پروت دی ځنګل کې چغه او فریاد کوي ربه ما خپل ځان چې کوم دی نو هلاکت ته غورځولی ربه ستا نه معافي غواړم دی ورغې رور را سر را چوت کاک وې زه ستا نه مخې چې کوم دی نو تا ته بره نشم کتی زما لاسونه د سټ سره وتړه ما به طور مجرم چې کوم دی نو مدینې ته بوځه دی رور ولا لاسونه شاته سټ سره وتړل وې ما عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ له بوځه درې ثعلبه چې کوم دی نو لور هم راله ثعلبه لور چې کوم دی او دغه دیني رور دی عمر فاروق له بوته عمر فاروق ویله که ولې جاړې ستا لاسونه خو شاته سټ پورې تړلي دي یا عمر فاروقه زمانه دا جرم چې کوم دی نو شیخ عمر فاروق وایي ستا توبه نه قبلېږي د هغه ځای نه چې کوم دی نو لور او رور راوسته حضرت ابوبکر صدیق ته صدیق اکبر ما جرم کړی دی حضرت ابوبکر صدیق وایي ستا جرم چې کوم دی نو الله نه معاف کوي راغی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وایي ما جرم کړی دی وایي ستا توبه چې کوم دی نو الله نه قبلوي زه د ستا ورور جهاد له تللی تا د هغه عزت له چې کوم دی نو لاس ورولي د هغه عزت ته چې کوم دی نو لوټلی تا الله چرته هم نه معاف کوي وایي ما بوځئ نبي علیه الصلاة والسلام له شاهد رسول الله مبارک چې کوم دی مال تسلی راکړي نبی علیه الصلاة والسلام له ثعلبه بوته ثعلبه ته نبی علیه الصلاة والسلام وایي زما د مخې نه خواشه هسې نه ستا عذاب کې چې کوم دی نو نور خلک راشي ستا توبه چې کوم دی نو دا نه قبلېږي حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ ته لور وایي پلاره نبی علیه الصلاة والسلام انکار وکړو عمر فاروق ستا د توبې انکار وکړو علي صاحب انکار وکړو حضرت صدیق اکبر انکار وکړو مخکې ته زما پلار زه د لور نه مې ته اوس پلار یې او نه دې زه لور یمه حضرت ثعلبه رضی الله تعالی عنہ ښه کرېږې کړې لاړ ځنګل ته ځنګل کې چې کوم دی نو هلته چغې به والې ربه ما ته بل در نه دی معلوم ربه ما باندې شیطان داسې سترګې پټې کړې وې ما د خپل رور عزت ته لاس ور اچولی و ربه هغه په جهاد کې ما جرم کړی دی ربه ما معاف کې دیو چې کوم دی نو ځنګل کې داسې لګیاري معافي غواړي الله در استغفار او توبه چې کوم دی نو قبول کړه جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغی یا رسول الله الله یو څو تپوسونه کوي زما مخلوق ما پیدا کړی که تا پیدا کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پیدا کړی رزق څوک ورکوي الله رزق چې کوم دی نو ورکوي توبه به یې څوک معاف کوي توبه یې چې کوم دی نو الله معاف کوي لاشر ثعلبه او خو چې کوم دی د هغه جرم چې کوم دی نو دا انځلی دی ما ثعلبه چې کوم دی نو دا بخلی دی نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې وایي هله صحابه وپاسئ ماله به ثعلبه د ځنګل نه څوک راولي هغه خوشي بیابان کې الله ته چغې والې دي خپل جرم یې په الله باندې چې کوم دی نو معاف کړی صحابو ماله به ثعلبه نن څوک راولي حضرت عمر فاروق پاسیر حضرت ابوبکر صدیق پاسیر یا رسول الله منګ یې راولو یو طرف ته حضرت علی پاسیر سلمان فارسی پاسیر یا رسول الله منګ یې راولو نبی علیه الصلاة والسلام علی ورشه سلمان ورشه ثعلبه ځنګل کې وګورئ مال راولئ چې زه ورله زیری ورکم الله ته چې کوم دی نو معاف کړی سلمان فارسی حضرت علی رضی الله تعالی ورالل ځنګل کې ګرځي ثعلبه نشته یو شپنه او ګډ به ته وایي دلته د نبی علیه الصلاة والسلام صحابي وی خو ځنګل کې رب ته چغې وباسي فریادونه چې کوم دی نو کوي هغه مخامخ ونې د لاندې نه شپې له راځي هغه ونې په غاړه باندې کېنئ کله چې شپه شوه دې له دی راځي خو ګوره خوب نه کوي رب ته د دې ونې د لاندې فریاد کوي ځکه ځنګل کې حیوانات دې ځای له راځي سلمان فارسي وایي ما حضرت علی رضی الله تعالی د ونې سره کېناستو منګه وکتل له شپې پسې حصه کې حضرت ثعلبه رضی الله تعالی راغی جړا جړا کې د ونې د لاندې نه بیا نسکور پسې د پروت دی ربه ما جرم کړی دی ما چې کوم دی نو د خپل رور عزت ته لاس ور اچولی هغه تبوک کې چې کوم دی ستا د دشمن په خلاف باندې ربه چې کوم دی نو جنګېده ما ته بل در نه معلوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورغی سلمان فارسی زیره ورکړ اے ابو ثعلبه اے ثعلبه رضی الله تعالی پاسا ستا جرم چې کوم دی نو الله تعالی معاف کړي جبرائیل راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بشارت ورکړي حضرت ثعلبه رضی الله تعالی راغی مسجد نبوی کې حضرت بلال رضی الله تعالی اقامت تړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سحر په موز باندې چې کوم دی نو ودرې حضرت ثعلبه شاتنی صف کې ولاړ دی سلګي چې کوم دی نو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الهاکم التکاثر دا سورۃ چې کله شروع کو رسول الله مبارک فرمایل الهاکم التکاثر ثعلبه یو کرک اوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخکې آیات وی حتا زرتم المقابر ثعلبه یو چغ بل اوله د چغې سره خطر پریوته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مز ختم کو خلق رال ثعلبه رنگ چې کم دینو زړ دی بالکل بدن یې خشوي دی د حتا زرتم المقابر سره دا غره جسم نه چې کم دینو روح تلره دی خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان ته وی سلمان پارسیو براوړ مخ باندې چڼکاو کا یا رسول الله بوته ضرورت نشته ذکر د بدن یخته د دنه مز کې چې کم دینو روح تلره د حضرت ثعلبه لور رالا چا وی
ویلی زما پلار د زنګل نه راغله جمعات ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورشه بچیا خپل پلار چې کم دینو وګوره. پلار صحابه په یو کپڑا کې چې کم دینو رانغخته ری دا غل لور چې کم دینو چغې کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسلی ور کوي بچي خیر دې جاړما پلار پسې جاړما ولی ته په دې باندې نه راځي چې زه محمد رسول الله ستا پلار شم زما لور فاطمه چې کم دینو ستا خور شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صالبه جنازې پسې شات روان دي. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر ډبې ته ورسید رسول الله مبارک په دې پنجو باندې ته واپسې عمر فاروق و یا رسول الله منګه تاسو ته قتل ته چې کم دینو د صالبه جنازه پسې روان وي. کله د قبر ډبې ته ورسید بیا د پنجو په سر باندې تله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي عمره زکه پنجو باندې تلما مخکې خپېره خودو زینو د اسمان نه دومره کثیر تعداد کې د صالبه جنازې له پرشتي راغلي د خپېره خودو زینو زم مجبورن د پنجو په سر باندې روان یم. مې مسلمانه الله د توبې په ذریعه سره لوی نه لوی جرم چې کم دینو معاف کوي. لږ غلطۍ کې خیر دې پښمنی په ټیم باندې پاسا. رب ما جرم کړی ری ما د خپل سترګو په ذریعه سره ته ناراضه کړی. رب زما جبې چې کم دی همیشه ته خفه کړی زما دل او دماغ ته چې کم دینو خفه کړی. رب ستانه چې کم دی د جرم معافي چې کم دینو غواړم. الله فرمایي یا عبادی الذین اسرفوا یا عبادی الذین اسرفوا اے زما بندگانو اسرفوا علی انفسهم کوم چې په ځان باندې ظلم د ګناونو په وجه باندې کړي. لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منه امید کیږي. ان الله یغفر الذنوب جميعا الله انسان ته ټول ګناونه چې کم دینو معاف کوي. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا وتوبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون. الله قران کې ځای په ځای چې کم دینو اعلان کوي مسلمان توبه وباسا زما محبت په مستا سره شامل او کم یو انسان چې رب ته استغفار او توبه وستا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای التائب من الذنب كمن لا ذنب له. کم یو انسان چې د ګناه نه توبه وستا الله د در عمل نامې نه هغه جرم او ګناه چې کم دینو دا سیمټاو کی کمن لا ذنب له لکه چې د سراړو دا ګناه چې کم دینو د سراړو کړي نه. نو موږ سره اخیرنه عشره کې صرف یو حرب چې کم دینو پاتره رب ته استغفار کول خصوصا چې کم دینو پښمنی پټې باندې دا الله د طرف نه ندا کیږي आवाज چې کم دینو کیږي. څوک نشته خپل جرم اقرار وکړي الله نه چې کم دی بخنه چې کم دینو دا طلب کی. څوک نشته داغه سوال چې الله تعالی ته وکړي الله تعالی دغه سوال چې کم دینو دا پوره کی. دغه ټیم کې اخیرنه عشره دا لش پی چې کم دینو دا شوګیر کوي کټول شپنه شي شوګیرولې پښمنی نه پاو سات مخ کې خیر دی پاسي 2 رکعات تهجد کوي رب ته چې کم دی خپل ګناونه مخ کې کوي. رب ما تبل درنه معلوم سی واستانه ربا ستانه چې کم دی خپل جرمونو چې کم دی معافي غواړم. الله په انتظار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته چې کم دی دا تلقین پر خورې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زجی کم دی نو د ورځې او یا پر استغفار غواړم او یا پیرونه زیات. یو روایت کې راځي رسول پیرونه زیات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مجرم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خو ګناه نه کیږي دای د امت ته چې کم دی نو تلقین ورکړي چې زره ګناه نه معصوم او پاکم زه استغفار غواړم. مسلمان تم چې کم دینو دا به استغفار غواړي نو ان شاء الله دی باندې عمل وکي. سحر وخت دي کم دینو پاسه رته د خپل جرم اقرار چې کم دینو کوي او پرې اخر نو لس شپو کې چې کم دینو شپه هغه تر ليله القدر شپوي هغه کې چې د رب نه سوم غواړي الله فورن چې کم دینو قبلې پرشتي په هغه باندې امين وای د خپل جرمونو اعتراف رته وکي. رب زما روزه ماته پترا دا سړي چې را قبولیت درجه ته مشکل باندې ورسي زما سترګې پرې کې محفوظ نه وي زما جب او غوګونه محفوظ نو. ربا زما تراوی چې کم دینو شاهد دا پریسی انداز کی چې دا د قبولیت درجه ته نه رسیدلی. ربا زماره مزما ته پترا زما سوچ چې کم دینو بے ځای زما صرف لاش تا ته چې کم دینو ولاړی زما سوچ یو خوابل خوا ګرځي. ربا ما ته ایس یو لار نه معلومه سوا د دینا. ربا تا ته استغفار کوم د خپل جرمونو چې کم دینو معافي غواړم. نو الله چرته هم د سینه کوي چې خپل انسان لا سزا چې کم دینو دا ورکی. الله تعالی دې مونږ چې کم دی پر اخرنه عشره کې د صحیح عبادت توفیق چې کم دینو راکی. الله دې موږ له استغفار او توبې توفیق راکی. الله دې زموږ جرمونه چې هغه د رمضان نه مخکې شوي دي رمضان کې شوي دي رب موږ دغه اقرار کو موږ دغه اعتراف کو. رب زموږ د جرمونو باندې عفو قلم راکاږي او رب رمضان مبارک نه اخوا چې تر وړو کې اختر پښپا باندې دې امت کې چې کم دی عبادت کوونکو لکه جزا ورکې. رب هغه جزا کې زموږ کامل ایسو کې الله کوم
خلق لا پر اخرنه عشره کې چې کم دی جهنم لخلاصي ورکه الله پاک خلقو کې مونږ حساب کې مونږ له جهنم نه چې کم دی نو خلاصي را نصیب کې الله زمونږ روزم قبول کې زمونږ تراویم قبول کې زمونږ د ختم په خپل دربار یاله کې قبول کې الله زمونږ د مغفرت سبب چې کم دی نو وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترم اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشانو سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.